ازاحیه ازاحی جمع د اوزحیتون ده او یا جمع د ازحیتون ده ازاحیه په تشدید سره صحیح دی او په تخفیف سره ازاحیه صحیح دی کتاب الازاحیه کتاب الازاحیه نو د وضحیتون یا د ازحیتون جمع شوله په دې کې زحایا لفظ راغلی دی زحایا هغه جمع ده خو د هغې مفرد چې دی هغه زحیه زحیه جمع څه راځي زحایا او په دې باب کې ازحاتون هم استعمال دی ازحاتون د هغې جمع بیا ازحا راغلی ده ازحا اوس دا ټوله ماده یوه ده او دغه یوم الاضحی متویلی کیږي یوم الازاحیه یوم الضحایا یوم الاضحی دا ټول دې ته ویلې کیږي دا اصل کې دا اضحیه اضحیه ضحیه دا اسم دی دا مذبوح هغه مذبوحه فی یوم النحر چې په ورځ د نحر باندې کوم شی حلال شي هغې ته اضحیه اضحیه ازاحی ویلې کیږي ضحایا ویلې کیږي باب ما جاء فی فضل الاضحیه حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم بن الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ ابو محمد عن ابي المثنى مخکې مونږ ویلي دي چې دا ابو المثنى صاحب چې دی نو دا څه دی کمزوری دی عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر ما عمل دا ما په دې ځای کې چې دی دا څه شی دی ما عمل آدمي من عمل نه دی نافیه عمل نه دی کړی یو آدمی سړی من عملن د یو عمل نه یوم النحر په چې هغې کړی په ورځ د نحر باندې احب الی الله من احراق الدم چې هغه ډیر محبوبي د احراق الدم نه یعنی داسې بل کوم عمل نه دی کړی ما عمل آدمی من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم انها لتاتي يوم القيامه بقرونها په بعضې نسخو کې داسې ده چې انه لیاتي او بیا دغه دی ته کوې دا مذکر ضمیر ولې راوړل شوی دی په دغې کې نو بیا ضمیر راجع دی ما دل علیه احراق الدم ته دا احراق الدم دغې ته ضمیر راجع دی چې احب الی الله من احراق الدم او انه لیاتي دغه شی چې د احراق الدم شوی دی دا به راشي په ورځ د قیامت او په دې نسخه کې خو بس صحیح ده اضحیې ته ضمیر راجع دی واشعارها وازلافها ازلاف څه ته وایي جمع د زلف دا کوم چې لاندې د خنګري دي وان الدم ليقع من الله ليقع من الله يعني ليقع من رضاء الله بمكان معنى بمكان قبول بموضع قبول واقع کیږي قبل يقع من الارض مخکې د دینه چې پس مکه باندې واقع شي فطيبوا بها نفسا بها ضمیر چاته راځي دی اضحیو ته نو خوشحاله شي په دې اضحیو باندې نفسا د نفس په اعتبار سره تاوان یې مه ګڼئ بلکې خوشحاله شي ځکه
چې دا د دې د اجرونه ډیر دي، دا الله ته ډیر محبوب دی دا وینه تویول. دا بقصره د قرون او د اشعار او د ازلافو نه راځي، په ورځ د قیامت کې ستا تله د حسناتو کې به اچولی کېږي. او دا وینه د دې چې دا د رضا د الله کې واقع کېږي مخکې د دې نه چې دا په ځمکه تویه شي. نو دا ډېر لوی فضیلت دی. خو دا حدیث ما تاسې ته ویله چې حدیث لږ کمزوری دی. وجه پکې څه ده؟ ابوالمثنى. خو دا دومره ضعیفه روایت هم نه دی، ځکه ابوالمثنى چې دی که متکلمون فیه دی نو بعضې علماوې توثیق هم کړی دی، لکه امام ابن حبان یې توثیق کړی دی. نو ځکه امام ترمذي رحمه الله ویلی دی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث هشام بن عروه الا من هذا الوجه، مگر په دې سند سره. ابو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روا عنه ابن ابي فوديك، ددن دا روایات را نقل کړي دي. امام ابن عربي رحمه الله په عارضة الاحوزي کې وایي چې لیس فی فضل الاضحیة حدیث صحیح، وی په دا فضیلتونو د اضحیې کې چې څومره روایات راغلي دي دا ټول کمزوري دي، یو پکې داسې صحیح خالی عن الکلام روایت نشته. دا خبره د عارضة الاحوزي مبارک فوری علام کړي دا غم دا وی خبره داسې ده کما قال ابن العربي، لکه ابن عربي چې ویلی دي چې په دې کې صحیح حدیث نشته په فضیلت کې، نو واقعي وي په دې باب کې صحیح روایات نشته دی. وی کته وی چې دا د باب روایت وی دې کې کوم د امام ترمذي خبره مو واخلي نو دا حسن روایت دی، نو بیا په مرتبه د چا کې نه دی، د صحیح کې خو نه دی کنه، حسن کې شو. قال ابو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الاضحيه لصاحبها بكل شعره حسنه، طالب په هر اختباني وحسنه ملاويږي. ويروى بقرونها، په قرون سره ملاوي چې په قرون به تا ته اجر ملاويږي. نو دغه روایت د ذکر کړی دی چې د تعلیقا نقل کړی دی یوروا سره، ابن ماجه نقل کړی دی، د دې حدیث سند راوړی دی هغه ضعیف سند باندې. باب ما جاء فی الاضحیه بکبشین، اضحیه په کبشینو باندې اولاده غوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اضحیه په کبشینو کړی ده. کبش اصل کې قسم دی د زوان، شات عامی معز او زوان دواړو لورغلی دی. کبش او زوان دا د ګډ اقسام چې ورته منګه وایو. نو چې سړي له الله تعالی وس ورکړي نو پکار دا دی چې قرباني په کبشینو باندې وکړي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کړې وه په کبشینو باندې. وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. أملح ستوي تور سپین ګډوډ برک اقرانین د ښکرونو والا کبشین ګډ مالی خو د کم ګډ هغه ښکرور شي. ښکرور ته مونږ او تاسې په دې افغانستان کې وای ایړي ویله خلکو به جنګولم، دا ښکرور بیا جنګول د دې کې لم نه شاته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې غوښه خوږی په نسبت سره د نورو ګډانو ته چې دا کم لم لري، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اقرانیانو ګډانو سره کوله. ذبحهما بیده، په خپل لاس به حلالول. نو په خپل لاس باندې حلالول دا یو مستحب امر دی. بخاري روایت نقل کړی دی چې امر ابو موسی بناته ان یضحینا بایدیهن. ابو موسی خپل نونو ته امر وکړ چې په خپل لاسونو باندې حلال کړي، ځکه دا وضحیه په خپل لاسونو باندې حلالول دا اولادي. امام شافعي رحمه الله وایي د ښځې لپاره حلاله کولا نه ده، الاولی للمرأة ان توکل فی ذبح اضحیتها.
بل څوک دی وکیل کی چې زما د طرف نه حلاله کا خو که په خپل حلالهی نو جایزه ده خو بل څوک دی وکي امام شافعي رحمه الله وی ولا تباشر الذبح بنفسها په خپل دی حلاله کنه کوي حافظ ابن حجر رحمه الله وی کوي کړه جایزه ده امام مالک رحمه الله ورته مکروه وی د خزي په خپل لاس حلاله کا نو څوک دی وکیل مقرر کی او دلته چې سړی وي نو په خپل لاس باندې حلاله کی دا اولاد طریقه ده وسمى داسي ذبحهما بيده وسمى بسم الله بيلا وكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر ووضع رجله على سفاحهما او دا پکې کې خدلا دا په سفاح دا څټي دا ډډه په دې باندې په بل روایت کې راځي على سفاحهما الأيمن په کوم طرف به ولا کېږي هي طرف باندې کی طرف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الوضحية عن الميت د مړي نه د قربان ګوره دا روایت چې تاسو غوږ تګدی زمونږ د مدرسې نه فارغ شوي کسانو ماتې پوښتنه وکړه هلکه قرباني م کړې وه ویل چې او ما څنګه تاسو دوه ورونه دواړه فارغ شوي څنګه هم کړې د دواړو ورونو کړې وه که بېله هم کړې نه مونږ د پلار نه کړې وه پلار یې مخکې مړو ما یاره تاسې اوس صحیح فارغین یاستئ تاسې ته چې دا حدیث ویلی کېږي هغه وخت کې تاسې ودې یاستئ که نه تش مې تیز لتلي یاستئ چې بیخي مسله باندې پوه نه شئ طالب سړی خو یا ودی یا بار ته وتې وي اودس تازه کومه نو بس اودس تازه کوي مسله تې لاړه شي نو بس بیا ټول عمر په خطا کې واقع نو د میت د مړي نه قرباني کولو حکم څه دی حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك سره قبراوي دي کمزور دی کنه عن ابي الحسن ابو الحسن په اتفاق د محدثین سره مجهول راوي دي عن حکم خو ثقه دی عن حنش ابن معتمر کنانی دا انتهایی ضعیف راوی دی نو عن علی د علی رضی الله عنه نه دی روایت کې څو راویان ضعیف شول درې د علی رضی الله عنه نه داسې روایت کړی دی چې کان یزحی بکبشین احدهما عن النبي صلی الله علیه وسلم والاخر عن نفسه د خپل کور خپل تبر خپل ځان نه او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه کو فقیل له فقال امرني به عن النبي صلی الله علیه وسلم فلا ادعوه ابدا زین پریدم وس ما ته رسول الله وی وصیت کړی امر یې کړی اول دا حدیث انتهایی د ضعف په درجه کې دی درې دراوین ضعیف دي که دا روایت قابل د استدلال شي نو علي رضی الله عنه وایي چې دا زه چې کومه ولې کومه رسول الله راته ویلي دي نو چې رسول الله ورته ویلي چې ما نه کوه نو دا خو د رسول الله په حکم که د مطلق مړي نه جایز وي نو بیا به د نورو مړو نه م کولی ابوبکر به د خپل پلار نه کړی وي عمر رضی الله عنه عثمان د کوم مړو نه به کولی یو صحابي چېرته د مړو نه نه ده کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې شوی دی نو دا په وصیت د رسول الله باندې علی ته د دې وجې نه ابوبکر د رسول الله نه قرباني نه ده کړې عمر رضی الله عنه ته نه ده کړې نورو صحابو ته نه ده کړې ځکه دوی ته خو وصیت نه وکړ او چې کوم وفات شوی نو انقطاع عمله هغه عمل خو نور قطع شو زموږ یو مولوي صاحب یو ورځ مې ولید داسې خلیفې را روانې وي څه چل دی بس تللی وم ګډ مې اخیسته ما ولې موږ خو ویا مې اخیستی خو ګډ مې د نبي علیه السلام نه حلاله و کور کې نبي علیه السلام ما هغه ګډ چې د نبي علیه السلام نه حلال کړي بیا پې څه کې وایي بیا یې خور کړ ما دا د خپل ځان نه حلال کړی دی ګډ د نبی علیه السلام ستا ګډ ته څه حاجت دی چې ته د نبي علیه السلام د طرف نه حلالې او که اوس درته چا ویله چې دا ګډ دې حلال کړی دی اوس یې ورکې بل چا له نه بیا خوري بیا یې ترې نه کې خو
وی چې غوښه په خپله خورمه نو راشه نوم پې د نبي علیه السلام کېده، نوم پې د پلار کېده، نوم پې د مور کېده. عبدالله بن مبارک دا قول به دلته راشي چې د مړي نه دې وکړله نو ټوله به صدقه کې هیڅ شی به په خپله نه خوري، ځکه دا صدقه ده مطلقا. دا داسې شه لکه تا چې نظر که د دې دا صدقه د پلار د طرف نه د بل د طرف نه تعین دې وکړو نو په خپله به یې نه خوري. دا خبره اوس ورته وکړه بیا دې دی د مړو نه وکړي، بیا یې د مړو نه کوي، بیا خو دی ته دا وایي چې بس هسې مړي نوم به پرې کېږدو خوري په خپله. نو بس دا خو د خېټې والا خلک دي. نو دا یو چېرته د مړي نه په صحیح سند سره دغه روایت دی کمزوری. صحیح احادیثو کې د مړي د طرف نه قرباني نه ده راغلې یوازې، البته د مړو او د ژوندو نه په شریکه باندې راغلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مال حلال که او وی ویله هذا من محمدین و من امتی محمدین، د امت د محمد کې مړه مو ژوندي مو. نو که سړی د مړو او ژوندو ټولو نه وکړي دا راغلې ده، الله به ټولو ته ثواب ورسوي. لکه تی وکړه من زبیر و من اهل زبیر، د اهل د زبیر کې مړی که ژوندي ټولو نه صحیح ده که نه، مړه او ژوندو ټولو نیکۍ نو دې کې څه نقصان نشته. الله به ثواب مړو ته هم ورسوي ژوندو ته به هم. ځان له د مړي نه قرباني کې مور مې مړه ده ته ورسره دا ښه کې چې د غویا لالوم په خپل یې خورم د مور برخه پکې کوم، نو دا مسله شرعي نه ده او نه د دې باندې چېرته د سلفو عمل شته دی. قال ابو عیسی ذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث الشریک وقد رخص بعض وصیت دی وکړي که هر څه وکړي دا خو څه رسول الله نه دی چې وصیت کوي. او ما ته ویل دا روایت کمزوری دی، وصیت یې کړی هغه روپۍ راواخله هسې پسې صدقه که. قد رخص بعض اهل العلم ان يزح عن الميت، وی بعض اهل علمو استدلال په دې حدیث کړی دی، ویلي د مړي د طرف نه اضحیه کول جایز دي، خو دا روایت ډېر کمزوری دی. استدلال په دې روایت دی او دا روایت کمزوری دی. ولم یرا بعضهم ان یزح عنه، د مړي د طرف نه عبدالله ابن مبارک به ویل احب الی ان یتصدق عنه ولا یزح، هسې صدقت یې وکړه اضحیت یې مه کوه. وان زح فلا یاکل منها شیئا، بیا به دې بیخي بوټي هم نه خوري. ویتصدق بها کلها په ټول به صدقه کوي. قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك، دا روایت د شریک نه علاوه نقل کړی دی. وایي ما ورته ویل چې د شریک نه غیر خو نقل شوی، خو ابوالحسنا پکې ضعیفه دی. ابوالحسنا مسمه نو فلم یعرفه، نوم یې ولا ونه پېژنده. قال مسلمون، بعضې چا ویلي د ابوالحسنا نوم حسن دی. مبارک پوری سے وی لم اجد فی التضحیة عن المیت منفردا حدیثا مرفوعا صحیحا، منفردا چیرته حدیث نشتا. و اما حدیث علی المذکور فی الباب فضعیف، فاذا ضحى الرجل عن المیت منفردا، و احتیاط پکې دا دی، دا مبارک پوری ویلی دی چې یتصدق بها کلها، ټول د صدقه شي بیا دې څوک نه خوري. که چا وکړله دا د ده د طرف نه صدقه ده، اضحیه نه ده او ټوله به صدقه کوي. باب ما جاء ما یستحب من الاضاحي، څومره چې ښایسته مالي هغو نه په اضحیه کې حلالول یې ثواب ډېر دی. غوښو ته به نه ګورې چې غوښه یې څونه ده، ډېره ده که لږه، بلکې ښایست یې وګوره چې دا مال ښایسته څومره دی، غوښې ښکلې څومره ده، ښه غوښې ده که نه، غوښې بېکاره ده، دې ته وله ګوره، ډېروالي او کثرت ته وله مه ګوره. وبه حدثنا عن ابي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرنا، معنی د ښکرونو والا، فحيل سرقم تو فحيل چې خسي نو، فحيل اندو
لکه په بل ځای کې راځي چې زوحه بالخسی ایزنه په خسیم کړی دی او په فحیلم کړی دی نو معلومیږي دا چې دا پکې شرط نه دی چې دا فحیل دی او دا خسی دی په دواړو یې کولی شي یاکلو فی سواد خوراک یې کوو په توروالي کې خوراک کو معنا څه ده یعنی خولې توره وه ويمشي فی سواد معنا پښې تورې وي وینظر فی سواد نو داسې مالو چې پښې هم تورې خولې هم توره سترګې هم تورې نو دا ښایست د دې مال ته اشاره ده